شپه الله موږ ته د صحابه او د نبی له صلوات و سلام د خفغان د وجنه چې هغوی پریشان شو، هغوی خو عبادت والو که نه، هغوی خو عبادت خوښو، هغوی به عبادت مینې سره کوو، موږ خو د عبادت شوقیان نه یو، ځکه موږ سره قدر نشته. نو هغوی شوقیانو الله پاک د هغوی دپاره دا شپه راولېږه، موږ پکې هسې شامل شو. نبی علیه صلوات وسلام فرمایي ان هذا الشهر قد حضرکم، وایي تاسو باندې رمضان المبارک میاشت راغله، په دې کې یوه شپه ده چې دا د زرو میاشتو نه بهتره ده. خو په دې کې رسول الله مبارک عجیبه خبره کوي، من حرمها فقد حرم الخير كله. څوک چې په دغه شپه باندې محروم شي، په دغه شپه باندې کوم سړی محروم شي، کوم سړي ته ثواب ملو نشي، دا به د ټول خیر نه محروم وي، او دې نه محروم کیږي مگر ازلی بدبخت. یعنی کوم سړی چې ازلی بدبخت وي، هغه به د دې شپې د عبادت او ثواب نه پاتې شي، له دې نه څوک نه پاتې کېږي. دا دومره یو بهترینه شپه ده، رسول الله مبارک فرمایي